الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قال أصحاب رسول الله يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قال فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي رواية آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما قابل قدر ډیرو غیرتمندو مسلمانانو حاضرینو سامعینو، د رمضان مبارک د میاشت نه بعد د شوال میاشي او د شوال د میاشت نه بعد د ذوالقعدې او بیا ورپسې د ذوالحجې میاشت. د ذوالقعدې د میاشت تقریبا اخرنۍ ورځې دي، څلور شپږ ورځې باقي پاتې دي. ورپسې بیا د ذوالحجې میاشت شروع کیږي. جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه منقول دی، فرمای د ذوالحجې د 10 ورځې بهترین روزه دادي.
په ورځو کې بهترین ورځې د ذوالحجې د غټ اختر لومبې لس ورځې دي. په دې کې عموما محترمو مسلمانان په دې کې حجم کوي، قربانیم پکې کوي، او اعمال چې خصوصا د حج سره منسلک دي هغه په دې ورځو کې شروع کیږي. بیا پکې ایام تشریق ته چې کومه پای کې تکبیرات مسلمانان وای دا ځان لډیر لوی عبادت ته. محترمو چونکه قربانی را روانه د مسلمانانو په دې کې قربانی کوي. د ذوالحجې په میاشت کې په لسمه ذوالحجه باندې د غټ اختر په ورځ دا قربانی کوي. لومبه خبره خدا یاد ساتل پکار دي چې قربانی دا واجب ده. قربانی صدا واجب ده او دی د وجوب د پاره دلایل علماء کرام ذکر کوي چې یو جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې د کله نه شروع کړي د به پرې خو دی نه ده قربانی، د کله نه چې شروع کړي دا پرې خو دی نه ده. او دارنګي احادیث مبارکو کې راځي د ابن ماجه حدیث دی، حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ روایت ته فرمای چې جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم ارشاد فرمایو چې څوک د وسعت د طاقت باوجود قربانی ونکي د زمون عیدګاه ته ناراضي. علماء کرام فرمای د وعید دا په سنت باندې نه بلکې دا په واجبات باندې نبی اسلام دومره سخت وعید بیان کړی دی. زمون عیدګاه ته نه راځي، منزل د اختر نه راځي چې قربانی نه کوي. نو محترم علماء خبره یاد ساتل پکار دي قربانی دا واجب ده په صاحب نصاب باندې. د وجود د قربانې د وجوب د پاره یو څو خبره داسې دي چې هغه شرط او لازمی دي چې قربانی په هغه چا واجبي چې کم مسلمانی غیر مسلم باندې قربانی نشته. قربانی په هغه چا باندې واجبي چې هغه آزادي غلام نه. کم خلک چې غلامان دي هغه د قربانی نه کوي، ځکه قربانی په آزاد سړي باندې واجب ده. دریم قربانی په عاقل او بالغ باندې ده، مجنون نه لیونی. اگر چې مسلمان دی آزاد دی خو مجنون دی لیونی دی په د قربانی نشته. مسلمان دی آزاد دی خو نابالغ دی معشوم دی په د قربانی نشته اگر چې صاحب نصاب ولې نه. نو مسلمان آزاد عاقل بالغ او مقیم په مسافر باندې قربانی نشته. یو سړی مسافر دی په د باندې قربانی نشته دی په قربانی نه کوي. که کوي نفلی بیا پښتا کوي دی خو واجب قربانی پی نشته. دا خرنګ محترمو وسره دی صاحب نصاب می صاحب نصاب. بیا موږ دا نور خبرې خو پیژنو چې مسلمان پیژنو چې کلمه ویلې ده، آزاد پیژنو چې دی غلام نه دی چا. د قرنګي عاقل او بالغ هم پیژنو چې مجنون نه لیونی نه معشوم نه او بلدام پیژنو دی مسافر نه. مسافر با
چې سفر شرعي کی ها یو سړی شپږ کیلومتر چې روان دي د اختر په ورځ باندې دي ته مسافر نه وي. یو سړی د نور د راختون مخکې د لسمې ذی الحجې د نور د راختون مخکې یا صبح صادق نه چې دې مخکې مسافر شوي خو د 78 کیلومتر په سفر باندې دی رواني او دی واپس دا 12 ذی الحجې باندې د انور د پریوتون مخکې دی واپس کلی ته رانغی یعنی مقیم نشو یا کلی ته رانغی یا الته د اقامت نیت یې لانی کړی نو مقیم کیږي سړی په 15 ورځو په چې کله نیتو کې زبدلته کې اوسېږم دا د ما ځای شو دلته یا 15 ورځې بدلته تیروم د دې مقیم شو دیتا مقیم وای چې کله نیت کو د 15 ورځو د اوسېدو نیت کو دا مقیم شو کني کړي دی مسافر دی نو دا خو مونږ پیژنو خو د ټول نه غټه مسله چې راځي په اخره کې دی خبره ته راځي چې مولوی صاحب دا صاحب نصاب ساته وي کم سړی باندې صاحب نصاب بسو کی نو صرف په دې بزان پوهه کو او دا اهمه مسله ده. صاحب نصاب هغه چاته ویل کیږي چې داغه سره کاغه نارینه دی او که زنانه ده چې داغي په ملکیت کې د نارینه یا زنانه مسلمان آزاد مقیم عاقل بالغ د په ملکیت کې 7.5 تولې سونا د په ملکیت کې 1.5 تولې سونا یا د په ملکیت کې 52.5 تولې چاندي 52.5 تولې چاندي سپین زر جو ته مونږ وایو یا د دغه قیمت برابر د سره نقد پیسې پرتی په بانک کې کور کې یا سره باندو نه یا سره یې پچا قرضي هغه ول ورکي اده دا امید چې دا قرض به مال راکې چاله قرض ورکړي دي چا سره کار کړی دی پیسې سره باندې دي خو امید شته چې راکې او داغي هغه 52 تولې چاندې تا یا 7.5 تولې سونی ته داغي قیمت رسی نقدي یا وسره د ضرورت نه زیات سامانی سی وسره د ضرورت نه زیات د کور سامان چا په ضرورت کې ناراضي د آسایش آرایش سيزونه یا په کور کې داسې سیز دی چې هغه د ضرورت نه زیات دی پاره د انسان ضرورت نه دی د انسان ضرورت اغوستل او د سر سوري او د خوراک څخه تنظیم دی چې دې سره ټچ دی هغه خیر دی کدی نه زیات دی د مزید لپاره او اسی کور کې یو د ضرورت نه زیات څه پروت دی فریزر پروت دی ټي وي پروت دی یادارنګي کور کې نه لنګ دا او نه په تکار کې به ساروي باندې دا ساروي تاسو را سدي کور کې اوچ ساروي د کر ولاړ دی د دې اوچ ساروي هم په ضرورت نه زیات سامان کې راځي ځکه دا ستاسو ضرورت خو بدی نه دی برابر په خود ته نه علي او د غوامي نه څوک سوټ نه علي د سوټ لپاره څوک میخ نه ساتي نو دغه ضرورت نه دی په د غوا او د میخ نه په ضرورت دی یا تاسو سره سخري دا غینه ایو ضرورت سړی په ایو کې ایمان چ پکې دا خیر دی هغه دا غرستو خرڅولو ساروي د کړیو الیو خرڅه کاغه د په والول نه چې دا غرستو خرڅولو نیت ته پکړي چې زه په دې باندې تجارت کوم دي ته مال تجارت وي بیا
نو په دې باندې بیا دا کس صاحب نصاب ګرځي. دا خبره یاد ساتئ 7.5 تولې سونا 52 تولې چاندی نقدی د دې برابر یا ضرورت نه زیات سامان یا مال تجارت سامان دے سره علی خرسه موټر علی خرسه ساروی اخلی خرسه زمک علی خرسه کورونه علی خرسه ک کال پسې خرسه بیا کو میاش پسې خرسه خو په دې نیت ته علی او علی چې زبدا بیا خګاګ پیراغي خرصوم به دا مال تجارت ته دینه به زکات هم ورکه دینه به قربانیم بیا کې در باندې بدی باندې قربانی به لازم کیږي. خو یو اهم خبره دا یاد ساتئ یاد دی ټول مجموعه د چاسری او یو نصاب ته ورسی مطلب 52 تولې چاندې نصاب ته ورسید یا د 7.5 تولې سونې نصاب ته ورسید. عموما سامان چې راټول کې غونډې نو د دینه جوړیږي دا اکثر د 52 تولې چاندې نصاب ته رسی. د دیو جنا زمونږ د امام صاحب مسلک دا دی چې زم بالقیمت چې دا به ټول راټول کې یو قیمت تبه کې د یو چیز قیمت ته برابر شو په د باندې قربانی واجب شو. تاسو وایي چې دا ولی زمونږ د امام صاحب د امام ابو حنیفه رحمه الله فتوا په دې خبره باندې ده چې په دې کې د فقراو خیر دی کوم چې فقرا دي دا وی سره اس نشته نو سره تولی خسکه هغه ماسم سره نشته دا سه غریبانان خلک دي دوی پکې خیر دی ځکه قربانې بډیری وشو خلکو دوا ډیره د خلکو ایسی وبکی وشي په دې کې د دوی خلکو خیر دی. نو محترم یو خبره د آیات ساتل پکار دي پنن دور کې ننانی قیمت مطابق کبیا قیمت ډیر جاتو خطه یا ډیر جات راکم شو خو به خبره ده او قیمت زیات تر چې کمی کې سیوا کیږي یا سل 200 سونه کې کمی کې سیوا کیږي په زرګونو کې نه کمی کې سیوا کیږي. نو پنن دور کې د چا سره اتم ماسی سونه وسره ده او داسې زنانه یا نارینا دا سره نقدی 10 روپیم دی نو دینه به جوړی شي پیسې او د دینه به 86,600 روپے جوړ شوي په د باندې قربانی واجب شو. چا سره د 86,600 روپو د کاروبار پیسې دی دی په قربانی کوي. چا سره 86,600 روپو د ضرورت نه زیات سامان دی یا د ټولو مجموعه د لک شانتي سونه ده نیمه توله سونه ده لګه شانتي وسره چاندي ده سپینزر دي سره نقد پیسې دي سره کور کې سیوایي سامان کور پروت دی چې د ټولو قیمت ته راټول کو داغې نه 86,600 جوړ شوي په د باندې قربانی واجب شو. اسانه خبره ده کنه ده اسانه ده خو 50 سری دا یا ګرانه ده مسله مې ته اسانه کړه پوهه مې کړې پی زموږ طرف زموږ کار پوهه کول دي عمل ستاسو کار دی موږ پوهه کول کو او د عمل د پاره دعا کو چې الله تاسو ټول ته عمل لا نصیب کړي. نو 86,600 روپے د کومه زنانه سره وی یا دی برابر سونه وسره وا صرف سونا او لګ شان دی وسره نقد 10 روپے مو سره شوي نو دا به زم بالقیمت په قاعده باندې دا به پیسو ته دا سونه واوړي ادینه به 86,600 جوړ شي نو دی وجنه په د باندې قربانی په د زنانه باندې واجب شو. هغه سونه چې کوم کور کې د خور لور د پاره پرتی چې دی با نکاح کیږي دا به رزو دای مولا کې خو د اکثر زنانه یا مشران داسې کوي نو دا په الحال د خور لور نه ده اگر چې تا نیت کړي ځکه بعض وخت کې ایمرجنسي را رتی لره کې خرڅه جوړ نه جوړ راغی یا بل سره راغی نو سړی وایي چې زر خرڅ کی ویزه سونه کور پرته ده هو کاغه خور لول دی ورکړي زویل دی ورکړي او اله کړي دی وتا
نو کاغه بیا عاقل بالغ دی په دغه باندې هغه صاحب نصاب ګرځي، هغه به دقه نه قرباني کوي. که پیسې وسري وي نورې خو وبکې دی، کني دقه سونه به خرڅي، دغه د کاروبار د پیسو نه پیسې رالي، دقه مال تجارت نه پیسې رالي، دقه نقد نه پیسې رالي او دقه نه به قرباني کوي. دا لازمي بیا نه ده چې به د ما سره خو نقد نورې نشته، که د سره نه دقه سونه بازار ته یو سو دغه لګه ته خرڅه که چې څومره د قرباني یې څه پتا راځي، باقي کور ته راوړه. محترمو، احادیث مبارکو کې کس چې کم قربانی نه کوي دغه پاره ډیر لوی وعید دی. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کم کس جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو چې کم کس سره د وسعت نه قربانی نه کوي دا زموږ عیدګاه ته نه راځي، ډیر لوی وعید دی. ادیو جنا د قربانی چې کوشش وکړو قربانی وکړو، چې چا وس کیږي قربانی وکړو، او په معمولی خبرو باندې ځان د قربانی نه رسته کول نه دی پکار. د قربانی برکات هم ډیر زیات دي، خو په نن دور کې یو فساد دا عجیب شروع شوی دی، او فساد دا دی چې کله د قربانی روزي شي نو خلک به دا خبرې کوي، خصوصا د میډیا وایي ته کوم هلکان چې نوجوانان دا ګوري ته پته یې ډېره، او وایي چې تاسو دا قربانۍ کوئ او دا یې نه تویوئ، دې په ځای یتیمانو له پیسې ورکړئ که نه، غریبانو له پیسې ورکړئ. تاسو چې دا حج او عمرې له ځای دا بلا خلک عمرو لاړو په ګاونډ کې ګاونډي نار ویوده کېږي، دا خبره بېله خبره ده چې ګاونډي نار ویوده کېږي، دې به هم نه تپوس کېږي. خو چې د حج او عمره حج در باندې فرض دی، قربانی در باندې واجب ده کول، نو په دې باندې نه معاف کېږي. که انسان لس قربانو پیسې راوالي او په خلکو تقسیم کې د قربانی نه کېږي، د قربانی نه کېږي، دې د غاړې نښتې ده، د په ذمه باندې دا قربانی د په ذمه واجب د پاتې ده، اگر چې دې د لسو قربانو پیسې ولې تقسیم نه کی. محترمو، دې وجه نه دې ته خلک نه ګوري چې تا دا دومره غټه بلډینګ جوړ کو په ګاونډ کې دی، خلک سدي بغیر کور نه ناستي، بغیر چت نه، یا په چت را سسیږي، تا دا دومره غټ بلډینګ ولې جوړ کو، دا څوک نه وایي. خو خلک د دین کار درته بیا ګوتې نیسي، قربانی سره پاره کې د ګاونډي له پیسې ورکړي چې ځان له پې علاج وکړي، که در باندې واجب ته نو واجب به ځان له کې د علاج د ده سره خیر ښېګړه د غریب بیمار سره، یتیمې کونډو رونډو سره، یتیمانانو سره خیر ښېګړه کول دا د مسلمان ځان له شان دی. په ده چې دا زکات واجب دی، دې دپاره دی چې ته به د غریب سره امداد کې، د دپاره چې صدقې د خیرات د ته بار بار ترقین ورکړی شوی دی، دې دپاره دی چې ته به د خپل ګاونډي سره امداد کې، دا دې دپاره دی، دې دپاره نه دی چې ما او تا دی یو عمل پریدو پای دی بل عمل کو، داسې نه ده. دا هر عمل خپل خپل حکم دی، خپل خپل تپوس پې کېږي، دا هر چیز به خپل تپوس کېږي. بعض کس وایي یاره دې پلانکې قرباني کوي او بچو له پیسې نه ورکړي چې پلانکې کار پې وکړي، نو بچو له پیسې ورکول که بچي ظلمي د کار قصب قابلی، نو د بچو ذمواري ختمه شوې ده. پلار بیا خپله خوښه ده که ورکوي ورده کي که نه ورکوي نه دی ورکوي. هغه ضرورتمند دی، نو بهتره خبره ده، د بهترینه صدقه هغه ده پلار په خپلو بچو باندې وکړي، دا شریعت موږ ته ښودلي که نه. بهترینه صدقه هغه چې په خپل اولاد یې وکړي، دې دپاره چې به که ستا اولاد ضرورتمند دي نو صدقه وله ورکه، زکات نه. محترم عرض مې دا کو چې یو مونږ خلکو کې دا فساد شروع شوی، وی دې په ځای باندې خلکو غریبانو له پیسې ورکړي. دویم یو زموږ په دې علاقو کې حکم دی، خو په بعض ځایونو کې شته، خصوصا ښاریو کې، یا چاله الله لږ ډېر مال ورکړي، یا خلک دا شی کوي، څاروي چې ډېر ښه څاروي شي په 2 لکه دي شي، لکه چې خمي خالی و
نو 2 شو یا د 2 نیمه کا په 2 نیم لکه خولي خساروي ملاويږي. بعضی کس د غټ ساروي والی په شل لکه باندې والی الکه په شل لکه ضرورت شته نه په شل لکه 3 ساروي والا ډیرو قربانې به وکي کنه او ډیرو خلکو ته به دی غوخه ملاوي شي د ډیرو غریبانو به کې د ماخام یا د غرمي دا وی سبب کې وکي کنه چې ته یو ساروي والی ولی د دخکر 3 دي نو په دې باندې اوس پیدا خو نشته 3 په ځنه په سلور کرو واله باندې وګس په چلو شو بای دا ساروي ولی علم په دې باندې الله نوم لیکل شوی دی دا په سو خرسيږي دا په 50 لکه خرسيږي څه ضرورت دی 50 لکه باندې پینځنا لس ساروي بکیږي خو ساروي بکیږي نو په واله کنه یو په ولی علي چې ډیرو خلکو ته فایده ورسي بل یو خلک بعض خلک کوي دا خو دینه تو یو د ضرورت سره بده کې دا پیسې غریبانو لور کوي او پیدا بکیږي. محترم کو تاسو لک شان دي سوچو کې قربانې ده په قربانې په دې روزو کې او په قربانې په دې عمل کې د ډیرو خلکو ته الله پاک د معیشت فایده مورکی مالی پیدا ډیرو خلکو ته سو غیاګانې ولروري بي خرچيږي پیسې په والی سو کې ساتنې ذمہواری والی پاغي پیسې والی سو کې گاڑی والے وړل کې یا به د گاډو عالم به کې پیسې وشي د قصابان به کې قربانې او کې دایو به کې هم پیسې وشي د قرنګي غریبانان به کې سرمنې اغستل شروع کی سرمنې خلکو نالي ابه کې هم لشل زر روپیا وګټي بیا به کې هغه خلک خوراکو کې اډو کې پاتې شي کباړیان به کې اډو کې راټول کې دایو به کې پیدا وشي ماشومان غریبانان اډو کې راټول کې داویم به کې پیدا وشي نو دا خدا سي عمل دی په دې کې د بلا خلکو روزګار روان شي دې ته نه دي کتل پکار په دې سره ډیرو خلکو ته فائدې ملاويږي. نو قرباني دا په دې امت په مالدار صاحب نصاب مسلمان عاقل بالغ آزاد مقیم چې په کلی باندې صاحب نصاب باندې واجب ده او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باقاعده دې تعلیمات به ورکول خپل امت ته صحابه کرامو ته تر دې پوري حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ته فرمای چې کله قربانی کیږي تو سره په خپل ودرېګا په خپل سره ودرېګا تو سره حاضری وکا ځکه د قربانې د ساروي وینه لازمه کې ته نه رسیدلی الله پاک د دې قربانی کوونکو د ګناهونو الله پاک معاف کړي. ډیر لوی عبادت دی. اکثر خلک دا خبره کوي په ما قربانی کیږي کنه مولانا مفتی سردار علي حقانی سے نور الله مرقده او یو خبره کوله ویولې در باندې کیږي چې چاړه د ما په لاس کیو سما مخه دی تپوس کوي نو په طریقه تپوس کوي نو بهرحال په قرضم باز خلک قربانی کوي په قرض نه کیږي قرضداري یو سړی دا یو خبر یاد ساتل پکار دی صاحب نصاب کې یو سړی صاحب نصاب دی خو په د باندې سقرض هم شته د یو خبره مسله یاد ساتي دی صاحب نصاب د کور کې سره سونه ده مال تجارت دی ضرورت نه زیات سامان دی چاندی د وسره دا ټول کې اگر چې صاحب نصاب په ګرځي خو په د باندې قرض هم شته زوی واده کړي قرض دی په یی ځان له کور جوړو دا غي قرض دی په یا ځان له موټر سایکل څه شي غسته دا غي قرض دی په خو څه قرض پښتا نو دا قرض به منپی کې ک بیا صاحب نصاب ګرځیدو 86600 لګبګ پیسې د سره پاد کې دی خو بیا به قربانی کوي کنه دومره کم شو 86000 هم نه جوړې دی بیا د باندې قربانی نشته خو که په داسې کس بیا قربانی نشته خو په قرض باندې کې یو سړی قربانی کوي نو دا نورم بهتره ده قربانی او عبادت دی دا نفلی قربانی ده چې په چا واجب ده خو به غپلارم کوي او به خامخا کوي په خو واجب ده خو که سړی باندې نفل ده یعنی واجب پې نه ده دی نفلی کوي نو دا به الله پاک دی اجر ورکوي کنه
د نفلی عبادت په الله اجر ورکوي کنه. دې وجنه د قربانۍ اهتمام پکار دی. الله رب العزت موږ تاسو ټول ته د قربانۍ کولو توفیق هم را نصیب کړي او د قرنګي چا چې قرباني نیولې ده او د الله رب العزت اخلاص هم نصیب کړي. ځکه الله رب فرمای قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين چې د انسان هر یو عمل کاغه مالی دی که جانی دی دا خالص د الله د رضا لپاره پکار دی. په دې کې دکلاونه د پکار او ګوره دا انتهایی خطرناک سیز دی. اخلاص نه دی، اخلاص دا ډیر خطرناک سیز دی. څنګه چې مونږ خلک وایو طلاق مسلې ډیر حساس دي، د دې نه زیات حساس مسله دا د اخلاص ده. په وړه خبره ده نه اخلاص خرابېږي. که دا دی وي که نه چېرې د پلان کې خو هسې اډوکو امیل اغستی څاروی خو ما واغسته. خلک څاروي زما په شان دیلي. مونږ هر کال زبردست څاروي یلو او پای کې خو دومره غوښې نو د ورکوټ عمل خوله دې راوسته خبره اخلاص دې خراب شو. هسې صرف قرباني دې وکړه او اجر ته میلاو نشو. ښه څاروي به ګورو دا نه چې به صرف د اډوکو امیل دې را په مخه کړي غریب راتلیم نشي په لاره باندې. انشاءالله هغه مسایل به بیانو چې په کومه قرباني کیږي په کومه نه کیږي کومو څارو باندې. خو دا اهمه مسله ده چې د غټ څاروي دپاره اوښې دپاره چې زموږ علاقو کې خلک نه کوي دې دپاره 15 کاله دي. غوا میخه او سخی او سنډا او غوا دا شیزونه چې دي د دې عمر د دې 2 کاله دی. او د بیزې دپاره او د ګډې دپاره ګډ او بیزه چیلې د دې دپاره 1 کال عمر دی. البته علماء کرام فرمایي که صرف ګډه دا د 1 کال د بیزې سره یا څاروي سره ودرې دا یو چانس صحتمند دی. اگر چې د 6 میاشتو ولې نه نو بیا پې کېږي، خو که د 6 میاشتو نه کمه وه نو بیا پې هم نه کېږي. اگر چې د 3 کالو دای سره یو شانتې ولې نه خو عمر د 6 نه کمې بیا پې نه کېږي. نو دغه د څارو عمرونه دي. عمر کې لحاظ به د اسلامي میاشتې ساتلی کېږي. لکه تیر کال په غټ اختر په ورځ باندې څاروي شوی دی نو 1 کال په بل تیر اختر باندې برابرېږي بس په د قرباني کېږي. او که نه د اختر نه 1 ورځ پس شوی نو 1 کال نه برابرېږي. او انګریزي تعلیم تاریخ چې دی دا پکې قابل قبول نه دی ځکه انګریزي تاریخ چې دی دا 12 ورځې دا کمی کوي بیا په اسلامي میاشت کې. دې وجنه اسلامي مسله ده په دې کې به تاریخ اسلامي پکاري اسلامي کال چې برابر شي. الله رب العزت موږ تاسو ټول ته په عمل الله نصیب کړي. الله رب العزت کوم مرګرو قربانې کړې دي نیت کړې دي هغوی دې چا چې نیت کړې دي را روان اکم تاریخ نه هغوی نګونه مخکې واړه کي هغوی سنت ویښته مخکې واړه کي. نو ځکه دا مستحب دي دا د حاجیانو سره مشابهت دی. که عام مسلمانان هم داسې وکړي نو بهتره ده. د میاشت د راختو نه مخکې دوی د هر څه برابر کړي بیا باقي د 11 ورځو کې نوکان ایخته نه واړه کوي. مخکې به صفایي هم کوي ایخته او نوکان به هم واړه کوي. دا د هغوی سره مشابهت دی. الله پې اجر ورکوي انشاءالله العزیز. الله پاک دې زموږ ټول خوشحالۍ نصیب کړي. دعا وکړئ اللهم صل علی سیدنا محمد مبارک وسلم. رب زموږ ګناهونه معاف کړي. رب ټول امت محمدي ګناهونه معاف کړي. رب کوم مرګرو د قربانۍ نیت کړی دی رب تی دا نیت خپل دربار کې قبول کی. اخلاص والا عمل نصیب کی. رب قربانۍ کې موږ ته اخلاص را نصیب کی. رب څومره مرګرو د قربانۍ عمل کوي رب دا عمل خپل دربار کې قبول او منظور کی. څومره مرګرو حج د پاره حاضری کړي ده یا حاضری کوي یا پړه کې ارادي دي رب دغه ارادې او دغه حاضری خپل دربار کې قبول کی. رب ته اسباب او ته مهیا کی. رب زموږ خپل منځ کې مینه محبت اتفاق او اتحاد نصیب کی. جنگ جګړو نه مو ساتي تاڼه تحصیل نه مو ساتي د حسد نه د کینې نه د بغض نه
د ریا نه مو رب وساتي، هغه اعمال مناسب کړي چې په کوم اعمالو باندې رب ته راضي کېږي، او هغه اعمال نه محفوظ وساتي په کوم باندې چې رب ته ناراضه کېږي، په کوم باندې ستا حبیب جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ناراضه کېږي، دا اعمال نه محفوظ وساتي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین.